السلام علیکم ملګرو. مفتی نجیب الله فاروقي صاحب یو ورځ ټیم ورکړی دی خیبر پښتونخوا حکومت ته، د یو ورځ ډیډلاین یې ورکړی دی. مفتی نجیب الله فاروقي صاحب وایي چې ما رابطه وکړه د جیل انتظامیه سره او د جیل سوپرډنټ اختر سره. هغه ماته تسلي راکړه او ماته وایي چې مفتی صاحب داسې هیڅ قسمه واقعه نه ده پیښه شوې چې په غازي فیصل خالد باندې تشدد شوی، او وای ما ته باقاعده هغوی د طرفه د هغوی د میټینګ تصویران هم را سنډ کړل چې په هغې کې د فیصل خالد والد صاحب محترم هم موجود و. خو بیا د شپې ما ته اطلاع راله چې هغوی دا بالکل سراسر دروغ ویلی دي او په فیصل خالد صاحب باندې تشدد شوی دی، وهل ټکول شوي دي. نو مفتی صاحب محترم د طرفه یو ورځې ډیډلاین دی او د هغې نه پس به په پېښور کې درنوي. مفتی صاحب محترم دا واضحه پیغام خیبر پښتونخوا حکومت ته ورکړی دی. مفتی صاحب چې یو طرف ته خو محرم الحرام شروع شو او بل طرف ته مونږ چې کوم دی د پوره خیبر پښتونخوا بالخصوص پېښور او دغه جیل به په ګیره کې اخلو، او چې څه قسمه حالات خراب شو د دې ذمہوار به د خیبر پښتونخوا حکومت وي. بل طرف ته قاري اکرام الحق صاحب چې کوم دی هغه درخواست کړی دی او د خیبر پښتونخوا غیورو مسلمانانو ته پیغام ورکړی دی چې د یو شي پروا به هم نه کوئ، د چا سره که موټرسایکل یې ریکشۍ که هر شی ځان راورسوئ، او د اتوار په ورځې به قاري اکرام الحق صاحب اعلان کوي او د پیر په ورځې به د سنټرل جیل د پېښور جیل د هغې ګیراو کیږي. دا قاري اکرام الحق صاحب وایي. قاري اکرام الحق صاحب وایي چې په هغه باندې تشدد شوی دی او د هغه یو لاس کار هم پرېښی دی، دومره تشدد پرې شوی دی او تشدد خلاصه کې وایي د هغه عزت ته لاس اچولی دی. خبرونه را روان دي چې د هغه په عزت باندې حمله کړې ده، خو شکر الحمدلله چې هغه بچ شوی دی. موږ به ویلي چې په امریکا کې عافیه صدیقي ده، د هغې عزت لوټ کیږي او انګریزان کفار د هغې عزت لوټ کوي. دلته په خیبر پښتونخوا کې چې د مسلمانانو حکومت دی او د غیرتمندو مسلمانانو ځمکه ده، په هغې کې داسې کار کیږي چې یو داسې انسان فیصل خالد غازی فیصل خالد مفتی نجیب الله فاروقي صاحب وایي چې دا د زنا په کیس کې نه دی تللی، د غلا په کیس کې نه دی تللی، بلکې د یو لوی جهاد کړی دی. نو داسې غازي او داسې مجاهد د هغه په عزت باندې لاس اچول او هغه باندې تشدد کول، او بیا د خیبر پښتونخوا حکومت چې هغه بالکل دې طرف ته توجه نه ورکوي. لګیا دي مانسیره کې جلسه وکړه د عمران خان د رهایي دپاره، لګیا دي شپه ورځې یو کړې ده، خو دلته د نبي پاک صلی الله علیه و وسلم د عزت د ناموس خبره ده چې په هغه باندې فیصل خالد غیرت کړی او یو ګستاخي چې کوم دی هغه مردار کړی او په هغه باندې تشدد روان دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت بالکل دې طرف ته توجه نه ورکوي. ډېره د افسوس خبره ده. ملګرو دا پیغام مخکې شیر کوي او د اتوار په ورځې د قاري اکرام الحق صاحب چې تحفظي مجلس ختم نبوت امیر دی د مردان، د هغه پیغام ته انتظار وکړئ چې د پیر په ورځې باندې به خیبر پښتونخوا په ځمکه باندې د خپوی ښودلو ځین انشاءالله دومره عاشقانې رسول به راوځي که دوی دا مسله حل نه کړه او فیصل خالد ته چې کوم دی سیکیورټي ورنه کړه او هغه ته تحفظ ورنه کړه.